دا اوس یو دنه ترکی نه راغلی او که کوم ځای نه راغلی دی علي کردي په نوم باندې دنیا یې ولړزوله دنیا یې په لړزان کړې ده کله کراچۍ کې دی کله په لاهور کې دی کله په یو ځای کې دی تاسو خو لږ د علي کردي وګورئ چې علي کردي دی څوک ګونګیان څنګه ښه کېږي دا چاړهګان څنګه ښه کېږي یا ساتۍ وړانده جوړول ګونګیان ښه کول دا په قرآن کریم کې الله ذکر کړي دا یوازې معجزه د عیسی علیه السلام وه او بیا دا چې ذمهوارۍ سره دا کار ذمہواری سره داخل کیږي رسول الله نه بل غټ شخصیت دنیا ته نه راغله قرآن پاغي نازل له قرآن اغیل راغله رسول الله دومره چیلنج سره نه دی ویلي چې زه چیلنج سره مرزادي وډون جوړوم زه چیلنج سره ګونګ جوړوم زه چیلنج سره کون جوړوم چیرته رسول الله نه ثابت دي چې پیغمبر دی قرآن په نازل له منګي امتیانی اغي دومره چیلنج سره ویلي دي خو بس تمام دنیا په منډه ده نور دانو ګوري چې دا سړی عالم دیکھو نا دا په قرآن پویا دیکھو په قرآن پویا نه دی او مسلمانانو دا وړې فتنې دي والله دینه بعد دجال را روان دی دجال وړاندې نه جوړي دجال ګونګیان نه جوړي دجال کاڼه نه جوړي دجال به ډایرک مړې ژوندي کوي ګوره او وایي قوم پاسېږه مړې به ژوندی کېږي ته دې دمګري ته د ټینګې نه نو سبا به دجال سره سکې ته خو وایې دجال مړې ژوندی کوي خدا ناخواسته ایمان دومره کمزوری دی هغې ته خدای ونه وی سبا دجال را روان دی دجال سره به ته سکې یاره دا خپل عقیده دومره کمزورې مه ساته او زه وایم او مسلمانانو عقل ښه شی دی عقل ښه شی دی یو سړی چې د الله د احکامو پابند نه دی پردۍ ښځه راونیسه او د پردۍ ښځې په تندي باندې لاس ده تا له چا دا اجازه درکړې چې پردۍ ښځه راواله او د پردۍ ښځې په بدن باندې لاس ووه پردۍ ښځې له په خوله کې ګوتې ورکوه تا ته چا ویلي دي زه چلو ما ومنله دم درود دی تا علاج کو پردۍ ښځه تا د سر نه ونیوله د هغې په خوله کې دې ګوته کېغوسته تا پې دم اچو ستا دم وشو بیا په دې تندي ښکلول کوم ځای کې روا دي چې ته پردۍ ښځې راونیسه پیغلې ښځې واده شوې ښځې هغه رانیسي او په تندي باندې ښکلوي او هغې له غاړې ورکوي او دا قوم ورته ولاړ دی دې کې دومره شعور نشته دی چې او مولوي صاحب الله پاک خو قرآن کې وایي قل نظر الله منع کړی دی نو تا له د ښکلولو په کوم ځای کې اجازه درکړله تا له د غاړې په کوم ځای کې اجازه درکړله تا له د غېږې په کوم ځای کې اجازه درکړله تو خو دمګرې ستا په خوله کې خو به الله اثر یې ښودی په تا کې خو به تقوایي په تا کې خو به تهجدي تو خو به د الله د احکامو د قرآن پابند دی نو ته څنګه پردۍ ښځې په تندي ښکلې یاره